چې دا قرباني څه شی دی د دې په شا باندې فلسفه د کومې خبرې پرته ده یاد لرئ قرآن کریم چې کله د قربانۍ بیان کوي د ابراهیم علیه السلام نه کوي حدیث کې مرضی صحابه یو ځل د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو ما هذه الاضاحی یا رسول الله د الله پیغمبر دا قربانی څه شی دی نو نبی علیه السلام ته فرمایل سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام دا ستاسو د بابا د ابراهیم علیه السلام یو سنت طریقه ده نو دی په جواب کې وی فما لنا فیها یا رسول الله نو ګورې دلته کې ورته دا خبره وکړه چې دا ستاسو د بابا د ابراهیم علیه السلام هغه طریقه ده خبره باندې پوه شوي نو ګورئ د ابراهیم علیه السلام طریقه څنګه ده قرآن کریم د هغې نه تعبیر کوي داسې طریقې سره ابراهیم علیه السلام د الله تعالی په ډېر پوخ عمر باندې یو بچی ورکړی چې کله د هغه بچی عمر 2 کاله یا 8 کاله یا 11 کاله شو قرآن کریم د عمر بیانونه کو خلته فرمایي فلما بلغ معه السعی کله چې ورسېدو دا بچی د ابراهیم علیه السلام د سره خواری او مهنت ده نو ګوره ماشوم چې د واتو کالو شي نو پلار پسې چای راړي پلار پسې اوبه راړي د پلار اوږه سړی بیا ورو الله تعالی فرمایي چې دی کله داسې یو قدم ته ورسېدو چې د پلار د اوږې د سړولو جوګه شو فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام ابراهیم علیه السلام خوب ولیدو خوب یې څنګه ولیدو خوب یې داسې ولیدو چې دا نن چې کومه شپه ده دې ته نن 9 ورځ ده د ذوالحجې د ذوالحجې نن 9 ورځ ده انو په نننۍ ورځ باندې ماسخوتن خوب ولیدو یعنی نن چې کومه شپه مخې ته را روانه په دې باندې ابراهیم علیه السلام خوب ولیدو خوب کې ویني چې حکم ورته وشو چې زما خلیله دا کوم بچی چې مې دل درکړی دی اسماعیل علیه السلام نو دی د الله په لار کې د الله د حکم مطابق ذبحه کا ابراهیم علیه السلام چې سار را پاسېدو دا 8 ورځ وه سبانۍ ورځ چې کومه ده 8 ورځ وه د دې د وجې نه دې ته یوم الترویه وایي یوم الترویه یعنی شک د ابراهیم علیه السلامو چې ردا ما کوم خوب لیدلی دی چې دا څه مسله ده نو په دې خپل خوب باندې دی کنفرم نو بالکل داسې هغه د یقین په درجه کې نو د دې د وجې نه 8 ورځې ته په اصطلاح د حجاجو کې څه وایي یوم الترویه لکه سبانۍ چې کومه ورځ ده پوهېږئ سبانۍ چې کومه ورځ ده دې ته څه وایي یوم الترویه ورته وایي بیا وده شو بله شپه چې بله شپه وده شو د 9مې په شپه باندې لکه دا د پیر پرست چې زمونږ کومه شپه را روانه ده 9 شپه په دغه باندې بیا یې خوب ولیده په خوب کې ورته بیا د دې خبرې امر وشو چې خلیل الله دا بچی دی حلال کا ښه دا بچی دی حلال کا نو سحر له چې را پاسېدو 9مه ورځ وه د عرفې ورځ وه د دې د وجې نه دغه ورځ ته عرفه وایي چې د ابراهیم علیه السلام معرفت پهچان د دې خبرې وشو چې دا ما ته کوم خبره په خوب کې کېږي نو دا یو عامه خبره نه ده دا د شک شبې خبره نه ده دا د الله امر دی خو لا ذبح یې کړې نه ده پوهېږئ په 10مه ورځ باندې بیا ورته امر وشو د 10مې په شپه باندې د دې د وجې نه د 10مې دغه ورځې ته ویلی کېږي یوم النحر د حلالولو ورځ نحر په عربۍ کې وایي د سینې نه واله در دې جامې پورې دا کوم ځای چې د مرۍ ته او دې دم ځکه یوم النحر وایي چې په دغه ورځ باندې خلک چاړه په دې ځای باندې چلی
دې ته یوم النحر وی ذهن تراله کنه دې ته یوم النحر وی ابراهیم علیه السلام د هغه ځای نه را روان شو 1500 کیلومتره لارې وواله راغې چې دلته کې راغې نو مکې شریفې ته اسماعیل علیه السلام خو دلته و که نه ورته وایي بچیه ما یو خوب لیدلی دی بابا وایه که نه انی ارا فی المنام انی اذبحک بچیه ما یو خوب ولیدو په خوب کې زه تا وینم چې تا زه حلالومه انی ارا فی المنام انی اذبحک او بچیه ما یو خوب ولیدو تا زه حلالوم ویږي که نه انی ارا فی المنام انی اذبحک اوس ستا رای څه ده ته څه وایې ستا فیصله څه ده نو هغه خو دا ورته نه شو ویلی که د دې زمانې یو هلک وي نه به څه وي چې پلاره خوب تا ولید او زور یې ماله راغی ستا خوب سره زما سویمه ده خوب تا ولیدو او زه دې لګم نو زه دې حلالولی شم نه هغه یو ډېر عجیبه جواب ورکو یا ابتی افعل بما تؤمر یا ابتی افعل بما تؤمر اے بابا جانا هغه وکړه چې تا دې امر دی خبره باندې پوه شوي دا ورته نه وایي چې بس پلاره خیر دی بس سیدا سیدا ما حلال کنو ډېر عجیبه تعبیر قرآن کریم وکړو یا ابت افعل یا ابت افعل اے بابا افعل او کما تؤمر چې تا دې حکم کولی شي علما وی د دې معنا داسې جوړیږي یا ابت افعل معنا سره نو پلاره بیا انتظار د کومې خبرې دی چې دا د الله زما د حلالولو متعلق حکم وکړو او خوب دی ولیدو نو پلاره بیا انتظار د کومې خبرې دی خبره خلاصه وه تؤمر تا د امر کړی شوی دی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین ته به هم ووینې چې زه څومره صبر کوونکی یم او زه په کومه طریقه باندې د قربانۍ د غاړه ږدم ته به ما ووینې بالکل د الله حکم پوره که بس دواړه پلار زوی فلما اسلما دواړه منقاد شو تابع شو دې خبرې ته چې روز چې کوم دی نو پلار وایي زه دې حلالوم او زوی وایي بالکل تیار یم چې کله ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دواړه د دې خبرې منقاد شو او را روان شو اوس راځي منا مقام دا چې کوم ځای کې ذبح کېږي هلته راځي انو دا بچی ورته وایي پلار زه تا ته یو دوه درې خبرې کول غواړم ښه دا بالکل دړه خوږېدو هغه داستان دی ځکه ابراهیم علیه السلام دی وخت کې د 95 سال 15 کاله عمر بوډا او زوی دی او ماشوم واتو کالو نو په دې عمر کې د پلار او د زوی کم شفقت دی کم محبت دی کم درد دی هغه درد ډک بیان بلار یو به داسې وکړي چې ما که حلالې که نه نو زما نه به دا کمیس وباسي نو ګوره سوچ په شا باندې لاړو چې زما دا پلار کور ته ورشي انو هاجره زما مور به تپوس کوي که نه چې او ابراهیم خلیل الله نه به تپوس کوي چې زما بچی څه شو وی پلارو ته چې کله کور ته لړ شي نو زما مور به دن ضرور تپوس کوي چې زما د بچی څه حالو نو ته بوله زما دا کمیس په زما نه وباسي دا بوله ورکي چې دا دغه کمیس دی نو چې زه زما مور ته زه کلم یادېږم نو زما دا کمیس به رالي او دې باندې به خپله مینه ماتوي دویمه دا د پلارو دویمه ته چې ما که حلالې نو زما د خپې لاس به وتړي یو پړی به راوالي او ما به داسې الټه ور واچې هسې نه چې دا د نزغې وخت دی د تکلیف وخت دی زه لاس خپه ونه خوځومه چېرته تا له لاس ونه نیوم الله به ناراضه شي دریم نمبر ته به دا یو کپړه راوالې ځان سره نو دا خپلې سترګې به دې ځان له وتړې ښه هسې نه چې ته ما ته داسې وګورې او زما د بچیوالي هغه شفقت په تا باندې غالب شي اند الله په حکم کې به کمی راشي
سترګې ځان له وتړه. او څلورم نمبر به پلار داسې وکړي که نه چې دا چاړه به ښه تېره کړي، هسې نه چې زما لالې او دا چاړه پسې، نو په دغه وخت کې به ګورې زما تکلیف میلاو شي، تا ته به هم تکلیف میلاو شي، او هسې نه دا تکلیف د وجې زمونږ د خولې نه سوځي، الله به ناراضه شي. دا د یو ماشوم بچي خپل پلار د بیان دی. ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د هدایت مطابق چاړه ښه تېره کړه. ای پلار چې ما حلال کړي نو بس دلته مې دفن که په دې ځای باندې، که بیا ما وړې او هسې نه چې زما مور هاجره زما هغه حلال کړي شوي لاش ته وګوري نو هغه به برداشت ونه کړی شي، هسې نه چې الله ترې نه ناراضه شي. دوی را روان شو چې راتلل په لاره باندې هاجره بیبي ورپسې هم شاته را روانه ده، ډېر صبر نه کوي، شاته قدمونه اخلي، غلې غلې را روانه ده. شیطان ولا راغی، او ابراهیم علیه السلام ته دوره نه پوهېږي، دې عمر ته دې وګوره، په دې عمر باندې تعالی الله پاک بچی درکو، سورلو احسان در باندې وکړو، ته لږې نه هغه بچی اوس تا لالۍ، ته دوره سوچ نه کوې دا زه کوم څه. ابراهیم علیه السلام لاس ورکته کو، کاڼي را واغستل، دا شیطان یې پې وویشتو، پوهېږئ که نه. نو انشاءالله د شورو پر ورځ باندې حاجیان صاحبان چې مزدلفه کې شپه وکړي سار راشي او نو اووه کاڼي به ورسره وي، نو دا غټ شیطان به ولیښه. دا د هغه ابراهیم علیه السلام طریقه ده. ما بله ستاسو ته وی چې په حج کې اکثر طریقې، عمره کې اکثر طریقې دا د ابراهیم علیه السلام او د هغې د خاندان دي، او د هغې بنیادي وجه مې ته ویلې وه چې دا د قربانو نه ډک خاندان و، الله د هغې قربانو په صله کې دی ته دا خبره ورکړه. لږ مخکې چې راغی نو بیا دا شیطان راغی، اسماعیل علیه السلام ته وایي تم نه پوهېږي، که دا پلار دې نه پوهېږي تم نه پوهېږي، دا عمر ستا دا لالولو دی، پرېږده سړیه راځه ورته ووایه چې نه زه دې ته نیم تیار. اسماعیل علیه السلام پوه شي شیطان دی، لاس یې ورکته که هغه هم کاڼي را واغستل، شیطان یې پې وویشتو. دغه ځای کې اوس موږ دویم شیطان ولو چې څه میز مخکې راغی نو بیا هاجري رضی الله تعالی عنها ته وایي او دا پلار او زوی دی خو نه پوهېږي، ستا دا خاوند او زوی خو نه پوهېږي، ته هم دوره ورته نه وایې چې دا زما دقه یو بچی دی، په ډېر زوړ عمر الله درکړی دی، تو ته هم دا نه وایې چې دی لالۍ نه چې د مه کوئ. بس هغې لاس ورکته که کاڼي را واغستېدل، شیطان یې پې وویشتو. پوه شوئ؟ رالل درې واړه چې رالل دواړه پلار زوی رالل، هاجره رستو را روانه ده چې رالل ویې کتېدل، ابراهیم علیه السلام اول ځان له سترګې وتړلې، بیا دې بچي له چې کوم دی نو خپې لاس وتړل، دې سملو ډوګره یې ماته کړه، او الله یو پیغمبر ته ډېر لوی طاقت ورکړی، ډېر لوی طاقت. او چې کله دا خپله ګوړه د اسماعیل علیه السلام په دې اولي باندې کېښوده، چاړې باندې زور شروع چې بس د الله حکم دی دا پوره کړم. فرمایي چې دغه وخت ډېر لوی د امتحان و، ډېر لوی. ابراهیم علیه السلام باندې خو امتحان، لیکن د واړو اسمانونو چې څومره ملایکې دي، وایي دوه موقعې داسې راغلې وې چې د ټولو اسمانونو ملایکو در عرشه پورې چې څومره ملایکې دي دی الله ته جړلې دي. یو هغه ورځ وه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په وینو کې ډوب دی، ټول بدن یې په وینو باندې ککړ دی، پاڼې د وینو ډکې دي، او په طایف کې واپس را روان دی، او دغه دعا کوي اللهم اهد قومي، الله دې قوم ته د هدایت وکړي، الله دې قوم ته د هدایت وکړي. نو جبریل راغی پوهېږئ دغه وخت کې ورته وی یا رسول الله ستا په دې حال باندې د اسمان ټولې ملایکې جاړي، ټولې ملایکې. او دویم هغه ورځ وه چې ابراهیم علیه السلام ډوګره ماته کړه د مینا په میدان کې، سترګې تړلې دي، پړی باندې هغه له خپې لاس تړلې دي، چاړه چلی. اوس چاړې ته د پرېکولو امر دا خو د الله امر دی که نه. الله وایي ګورې چاړې ونه کې ښه چاړې وکړو په مرای انکار د چا،
سړی ګورې حلالولو نه کې دا خو صرف امتحان دی په خلیل الله باندې. ټولو ملایکو چغې والې جړلې یا الله یا الله که چېرې امتحان بس هغه خو امتحان ورکو الله ابراهیم خلیل الله خو امتحان ورکو الله دا بچی ولا بچ کی الله دا بچی ولا بچ کی. دغه وخت کې الله جل جلاله جبريل د حکم وکړو په جنت کې یو ګړو هغه د حابیل او د قابیل په قربانۍ کې چې کوم اسمان ته ختېدلو وی دا ګډ واخله او تیز ورسه او زما ذبیح الله بچ کا لرې کا او د خلیل الله مخې ته دا ګډ سملوه او دی ورته مخامخ کا. جبريل دومره تیز را روان دی ګډې نیولې دی او سم په دغه را روان دی چې ګلې دا ګډ راوستېدو ویې کتېدل دې حالاتو ته دې حالاتو ته وکتل چې الله پاک اوس ابراهیم خلیل الله امتحان کې کامیابی بچې ولې بچ کئ. نو ابراهیم دا جبريل علیه السلام د ډېر خوشحالی نه ووی الله اکبر الله اکبر الله ډېر لوی دی الله ډېر لوی دی. ګړې راوستېدو اسماعیل علیه السلام را دی په لګو ګړې ورته سملو. اسماعیل علیه السلام چې دا حال ولیده که نه دا حال یې ولیدو چې اوهو دا خو ګډ راغې زه امتحان کې بابا کامیاب شو زه بچ شم او دغه بدل شو ناغه د خولې نه دا خبره پسې وتې ده لا اله الا الله والله اکبر لا اله الا الله والله اکبر نشته دی معبود مگر یو الله دی هغه الله ډېر لوی دی. ابراهیم علیه السلام چې چاړه وال شروع کړو ګډه لالیدو ناغه هم په دې خبره باندې پوه شه چې څه چل وشو څه کار وشو چې جبریل هم دغه الله اکبر وی او اسماعیل علیه السلام هم وی ان ورپسې جبریل د ابراهیم علیه السلام د خپل امتحان کې د کامیابی د الله د حمد ادا کولو په بنیاد باندې دا خبره وکړه لا اله الا الله اکبر ولله الحمد الله اکبر ولله الحمد. دا نن چې موږ وایو تکبیرونه بوایو دا دغه تکبیرونه دي چې دا د ملائکو د ابراهیم او د اسماعیل علیهم السلام د درو واړو داغه کلام مجموعه ده. الله اکبر دا جبريل وی لا اله الا الله والله اکبر دا اسماعیل علیہ السلام وی لا الله اکبر ولله الحمد دا ابراهیم علیہ السلام وی. نو دا غدریو ملائکو د کلام مجموعه ده چې نن خلق وی او مونږ وایو دا تکبیرونه به دې ورځو کې وای دا د دې لپاره دي. نو ګورئ ابراهیم علیہ السلام د الله تعالی د بر نه یو اواز راولېږو الله تعالی دې نه داسې تعبیر کوي فلما بلغ معه السعي فلما فسرکلا بلغا چې ورسېدو معه د سره السعي کوشش او محنت ده نو قال ویدو یا بنی انی ارا فی المنام زوینم تالر په خوب کې انی اذبحک جزالالوم تالرا. نو قال ویدی بچی اسماعیل علیہ السلام یا ابت فعل ما تؤمر ای بابا بیا انتظار د کومې خبرې کې زر مې لالوام ستجدنی انشاء الله من الصابرین انشاء الله زما بصبر وی. فلما اسلم وتله للجبین الله وی چې کله دواړه منقاد او تابعدار شو سمیلو دلر پاړخ باندې او سمیلو نواز تا ګورئ ونادیناه من آواز کو د ابراهیم علیه السلام دا ایا ابراهیم اے ابراهیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا تا خپل خوب رښتونی کو انا کذالک نجزی المحسنین او دا تعالی چې می څنګه بدله درکړل داسې بدله موږ نیکانو خلکو له ورکو پوهېږئ که نه وفدیناه بذبح عظیم. الله وی د دې په بدیه کې موږ راولېږو یو لویه ذبحه چې هغه د جنت نه ګډ راغی. اوس تاسو وګورئ دغه یو طریقه وه چې ابراهیم علیه السلام وکړه الله د دوره خوښه شوه چې الله وی در قیامت در ورځې پورې لسمه د ذوالحجې راځي نو تاسو به الاله کوئ قرباني به کوئ. زما محترمو دا قرباني ګوره ټوکې نه دي دا قرباني صرف یو طریقه نه ده دا قرباني صرف روایت نه دي دا قرباني چې ده نو ګورې دا زمونږ ستاسو د ابراهیم خلیل الله د یو ډېر لوی درد ډک بیان دی. مونږ تاسو هم قرباني کوو
خدا سي دی او درس سره به کو پوهیږي کنه د الله د حکم د منلو په بنیاد باندې به کو ابراهيم عليه السلام چې غوخه زوی لالونو ولې نفرت او نعوذ بالله یہ ظلم کو نه د الله د حکم د منلو په بنیاد موږ هم قرباني کو خود الله د حکم د منلو په بنیاد چې الله زموږ ناراضي شي الله زموږ په دغه غرض او مقصد باندې موږ قرباني کو ها چې زموږ رب زموږ ناراضي شي زموږ الله زموږ نه خوشاله شي په دې غرض او بنیاد باندې ان شاء الله قرباني وکاو دا مې تر قرباني د فلسفه ویلا چې ګوره زمونږ اساسو دا قرباني چې دا یو عامه خبره نه ده پوهیږئ کنه دا یو عامه خبره نه ده دا یو شاته د دې یو ډیر لوی د در نډک بیان پروت دی او ابراهيم خلیل الله باغی کې صرف او غرض او مقصد سره د الله حکم منل الله راضي کول منګه تاسو دا قرباني چې کوو په دې نیت باندې وکاو چې زمونږ الله زمونږ ناراضي شي زمونږ الله زمونږ نه خوشاله شي خو ما پرونه وی چې نیت نین غره اسنی نیت به خالص کو نیت به خالص کو چې زمونږ دا قرباني د الله د پاره شي دویم نمبر پرون می دا وی چې غره قربانی د تقرب نه ده الله ته د نزدیکېدو یو عمل له او الله ته چې بنده نزدیکېږي نو په پاکو پیسو باندې په حلالو پیسو په حرامو پیسو قربانی نه کیږي په حرامو پیسو قربانی نه کیږي نو تاسو ګورئ او دا مې تم پرون ویلو چې د چا په پیسو کې غلطی پیسې را دن نشوي کدی یو کس نیت بربادو نو د واړو قربانی وسره ختم شوه کدی یو کس پیسې خرابې وي د واړو قربانی وسره خراب شوه د دې د وجې نه قربانۍ کې صحیح ټل ځان له انتخاب کول د نیکانو خلکو په ټل کې کېدل او کدا سینینو ځان له په کور کې کول خو ګورې هر چا سره قربانی مه کوئ دا صرف ونډای نه ده دا سر پوره کول نه دي چې نیت خالص نی وایي که په اوو کسانو کې یو کس هم د غوښې نیت وکړي نو بیا قرباني نه کېږي د دې د وجې نه خالص نیت ترغیب د نیت ورکول ترغیب د نیت یو بل سره په دې مذاکره کول چې نیت به د الله دپاره خالص کو قرباني کو هغه ټایم کې هم د الله نه ډېرې دعاګانې غوښتل چې الله زموږ وس کې دا را تېرانې قبول کړي تېرانې قبول کړي نو د الله باندې قبلول دا به زمونږ ستاسو جذبه انشاءالله الله دې زمونږ قربانۍ په دغه جذبه وګرځوي وایي دا چا تپوس کړی چې بعضې زنانه وایي چې زمونږ قرباني ده نو مونږ به ویښته نه وینځو دا مسله بالکل غلطه ده جي دا بالکل غلطه ده صرف فقهاو دا لیکلي دي چې د چا قرباني وي ان هغې له پکار دا دي چې ذوالحجې میاشت خیږي نو نوکونه ویښته وغیره دي دا دې واخلي سر سنت دې وکړي او بیا دې د قربانۍ نه بعد وکړي دا تشبه د حجاجو سره ده او په دې به الله دل اجر ورکوي مستحب عمل دی خو ویښته نه وینځل یا نه لامبل دا خو د حاجیانو کار دی ستا دې کې سویمه ده دا خبره منګړت ده او په ذله هر چا چې کړې ده غلط یې کړې ده جي دعا وکړئ چې الله تعالی زمونږ ستاسو نه رضا شي الله دې زمونږ دا سبق قبول او منظور کړي الله دې زمونږ قربانۍ د اعلی درجې وګرځوي الله دې زمونږ په نیتونو کې اخلاص پیدا کړي الله دې زمونږ په عمل کې اخلاص پیدا کړي الله دې موږ ټول د ناکاره خلکو د شر نه وساتي مریضان له دې الله صحت ورکړي مردگان ته دی الله پاک بخنو کی الله دې د امت ټول مردگان ته بخنو کی الله دې زمونږ استاسو ټول دنیا آخرت خسته کی سور خلق د ایمان په حالت کې د دنیا نه تل دی الله دې وتلوي درجه ورکی بیماران ډیر دي سو کورونو کې دي هسپتالونو کې دي الله دې ټول ته شفا ورکی الله دې موږ سره د خیر معاملو کی الله دې موږ سره د رحم معاملو کی الله موږ ظالمانو خلقو د شر نه وساتي الله استقامت په دین نه لراږي الله چې ته په رضا کېږي ناکار رانوالي چې ته په خپه کېږي نو موږ ټول دغه قول فعل او د عمل نه وساتي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك